ناظم رضا الله ویسی چیرمین میرزار خزنات خیل ننګ او غیرت کا کوم تر باندې وکي چې تا چی بیا ان شاء الله به دې ته وای کی عادت سیلابونه ادا او بارانونه شروع سلی دي الله گواه ده چې ما په دغه کلی چې غریب خلکو سره تقریبا 2.5 لک روپۍ ما تقسیم کړي دي کې وزیر اعلی نه عزیشان خان نه او هشام خان نه د درخواست چې موږ چیرمن صاحب کومه خبرې وکړي دا په سچ باندې دي صحیح موږ کله ډیر برباد کړی د باران او نو موږ دا عزیشان خان نه هشام خان نه او وزیر اعلی نه د درخواست چې موږ چیرمن صاحب سره تعاون وکړي او د نظر نظر فند جاری کړي ناظم صاحب چې کومه خبره دا اوس وکړله حکومت مو دغه سره غور سره خبره وس وار دي دا تاسو ډیر شکریا ادا کو عین آباد موږ یې چې غور نسل په کلی باندې ډیر غریب کلام د میرزار خانزاد خېلو تړب ځس لښ په ټول خلک شپه عذاب الکورونا سره ووت ل خندق ړنګ سره کوټه ړنګ سره ایشا پاتند کړي موږ پاس نه دا غدا چې په دې غور با اوس ماشاءالله موږ ناظم صاحب ډیر شکریا ادا کوو ډیر مهرباني ادا کوو چې دا راغی ا د کلی انکوایری وکړه او شوره دا دا خلکو کوټه ړنګ دي لکه مثال ډېر خلک غریبان دي ډېر غریبانو کوټه ړنګ دي چا دیوالونه دي چا ړنګ دي د موږ ډېر شکریا ادا کوو دا امتیازیت درخواست کوو دا ویلو ته کوو چې په دې موږ هر شي باندې دی غور نه جانان غوښتي سپور سړو تا ګلونه پسر لیا چرتا خو زمون کلی تا هم را پیخاو کا ماته په اوچو شوندو ډېر کړي سوالونه پسر لیا چرتا خو زمون کلی تا هم را پیخاو کا مان جانان غوښتي سپور سړو تا ګلونه پسر لیا چرتا خو زمون کلی تا هم را پیخاو کا ستا دیوی قسم سپر لیا ماترا لزړګین کې اور د محبت میں نکے اوران ما بے اثر نکے ټال نمې د خوب او خیال د مینې پړې پرې نکې ما مې د فکرونو دل ربا ته بې واده نکې ستا په انتظار میں غړې دلی پر هرونه پسر لیا چرتا خو زمون کلی تا هم را پیخاو کا مان جانان غوښتي سپور سړو تا ګلونه پسر لیا چرتا خو زمون کلی تا هم را پیخاو کا منګه میانان یو منګ ژوندي یو په دردونو کې منګ بیابان یو منګ گزران کوو په زړونو کې دړو کې پهو کې لاش قیامتونه چې مسکی شو په ګلونو کې مونږ بتا ته هم اوشند پاڼې پاڼې زړونه پسر بسم الله الرحمن الرحیم قدرمن یو ځل بیا فرمان مروت د مرد کمیونټي आवाज پیج نه مخاطب ده قدرمنو سره تاسو ته پته ده چې د موږ لکه مروت پورا خیبر پختونخوا پورا پاکستان چې د سیلاب کوم تباہکاری دي ډیر زیات توانونه سلی دي نو د دې په سلسله چې موږ نن د ویلیج کونسل میرزار خزنات خیل تراغلیو او دلته چې ناظم صاحب رضا الله خان یقینا موږ په ویډیوګانو باندې کاته چې خپل مدد آپ د کومه قرباني کوله خو عزتمند غنی خان وای څوک چې په ژوند د چا په کار را نسی په مړو حساب دي چې ځوندي خو نه دي خپل همت تر چې لکه ناظم رضا الله ویسی چیرمن میرزار خزنات خیل نو د دې ناظم صاحب چې کوم سټرګل کوم جستجو کوم خلوص کوم محبت ابای چاره چې موږ وته وایو د قائمه کړی دا یقینا الله دې په لکه مروت چې داسې ناظمان پاس کوي او داسې خلکو ته د خدای ور کوي ځکه چې ننګ او غیرت کا کوم تر باندې وکي چې تا چی بیا ان شاء الله به دې ته وای کی عادت نو عزتمندو اخو به پروسیجر دای مختفالو کوي د غریبانو کومه د کوټې ډنګ دي دیوالونه ډنګ دي اخو ګورنمنت سره ریلیټډ خبرې دي خو قدرمنو چې د کوم د پلتو باندې او د کوم سوچ د تاسیبینو ا د پیدل مشتره دال تطلق او د کور په کور باندې تاسو د کور ته عزتمند وګورو چې د کور رنگ دا او د کوم د خلق مخته یقینا مروت کمیونټي आवाज ټیم ته خراجي تحسین پیش کوي سر سلامت کوي چې داسې ناظمان چې در په در باندې مشره وګرځید او داسې بچ زوان چې دای څو زله ګرځیدلای
نو ټولو یو خو دا ویډیو چې موږ اصل چې بیسیکلی مقصد دا ده چې یو خو به دا اپریشیټ سي چې شاه حوصله افزایي وکړي نو مخ ته هم غریبانو فایده یې بچي او نور ناظمان دي نه هغه واخلي عبرت واخلي چې داسې ناظمي کوه یقینا موږ پر ټول ناظمان بي سي چرمنان عزتمند دي خو چې موږ شاته رصد ورکوای سو نو موږ دا یو شانق و مروت کمیونټي اواز ټیم چې موږ به دا رضا الله خان ته خامخا ځو نو دته د الله عزت وکړي چې موږ ته ټیم راکړه او د دې مصروفیاتو چې باضابطه خبرې به د سره کوو ناظم صاحب الله دې خوشحاله سات ما چې موږ ته ټیم راکونه ناظم صاحب کله ډېر برباد دا موږ سره پیدل وګرځېدلې الله دې تا عزت وکړي موږ بیا یو ځل خراجي تحسین ټیم له طرف نه پیش کوو نو د دې نظامت نه بعد آیا تاسو سره چیرې سرکاري یا دلته خو تاسو سره نږدې هشام انعام الله خان منیسټر اف کې پی کې پاته صلاحیدا میر د تحصیل زیشان محمد خان هغه چیرې محبت دلته چیرې راتلاګیا تاسو سره صدا سي رابطه استا وعلیکم السلام جی مراد مربوط کمیټي چې کوم دا مراد غ ډېر زیات شکر گزار هیو چې دو مشته په دغه مصروفیات چې او په دغه سیلابو چې دو دلته مشترال او مرنه حال احوال پته وکړه او یغه سره چې کوم ډېر زیات نقصانونه وسلو خو د سیلابو په اول روجه باندې چې کوم د خپل کونسل چې هو وتلایم دا خبره بزو دلته په میډیا باندې کوم او مخته یې شیر کوم چې داسې کومه قرباني ما په دخل چې وکړه او کوم خلکو ما سره کړی دا چې زه د خپل عوامو شکریا دا چور ادا کوم زه دا ما د پاره ډیره زیاته کم ده دا نه بعد چې په کومه روزه باندې دا سیلابونه ادا او بارانونه شروع سلی دي الله غواړه چې لدینه بیا ما خپل پلار نه خبر چې ما په دغه کلی چې غریب خلکو سره تقریبا 2.5 لک روپۍ ما تقسیم کړی دي چاته مې د چای په تقسیم باندې چاته د چینی په بورې په تقسیم باندې او چاته د دانګ په غټو په تقسیم باندې دا ما تقسیم کړی دي دا لا حاضر نظر چې دینه په مان یو پلار نه خبر خدا خبر از په میډیا باندې زکه کوم چې ما کله ډیر غریب دا ما کونسل ډیر غریب دا د کونسل باندې په ما باندې د کونسل ډیر اعتماد وکړ چې زه د کونسل لپاره اوسچو وکم پاته اصله دوم نمبر چې د کوم هغه خبر اصله چې کوم توانونه وسلو زنن درې مشره مروي دا فرمان صاحب چې یو پټواری دا او بل پټواری سره غنټه کوم یو پټواری ماته یو پټواری روشي او بل پټواری ماته بل روشي نو زه جیغه نمبر پیدا ک خامخامانه 3-4 غنټه اخلي چې خلک ډیر زیات په مصروفیاتو چې ډیر زیات پریشان دي ورته فرمان صاحب نو تر اوسه تر دغه ټیمه پورې خو ماته لا پټواری نه د ملاو صلاح چې زه د خپل کلی فریاد ورته وکم مخته یې چیرته ولژم ای سی صاحب او ډي سی صاحب ته دا درخواست چې ماته د زر نظر یو پټواری مستس کی چې زه خدای خپل کار په وکم زګه چې ما باندې شاته ډیر تکلیف ته ماته کله راځي ماته خپل کونسل مخلوق راځي ټول دلته ماته زړاګانې کوي زه نور ما چې وسنه زه خو کجب چې مله سره کشلی دوه امداد خالي کولای سم نه دوه ته کوټي جوړولای سم نه دوه مخ کولای سم خو کم از کم زه د فرمان به یو ور بیا شکریا ادا کوم چې دوه ما ترل ادو مړو کلی حال احوال تاسو هم کړلای او مختار ته شیر کړلای ناظم صاحب تاسو سره نږدې په څو فرلنګ باندې ډاکټر هشام انعام الله خان سابقہ منیسټر خیبر پختونخوا هم پاته کیږي او سره میار زیشان محمد خان هغه چیرې تاسو په راغلا ده موږ جی د تا ډیره شکریا ادا کوو چې تا دغه په حواله چې موږ نه پته وکړه موږ خو چې کوم دي د موږ نیکان ها او د موږ پلارونه ها چې په سیف الله برادران باندې خو اوټونو هم ور کړی دي او د غشتي مو دي بلکې له جيب توانونه مو ورته کړی دي الانجه مو پکړی دي چې هغه لانجه ترنه پورې موږ لا فیصله کړي هان دي او یغه نه بعد ترنه پورې موږ دوه لپاره ډېر خرچې کړې دي اوس موږ سیف الله برادران ډېر نه لږ غونډې ګلا مستورنا هشام انعام الله خان مو هسته ده او زیشان محمد خان چې دغه سیلابو چې د هر جی ته ورسېد ادمه کونسل جی ترنه پورې د لاپات نه وګړه ناظم صاحب تکړه خلک دي خو بهرال وای چراغ تل اندیرا کله داسې مصیبت جوړېدای شي تاسو هم رابطه سره سره ده موږ جی ما خپل چوور د هشام انعام الله خان سره رابطه سره ده او سره مندل می هدي خو چې ما به کله د تکار ورولای خیر دی الله دې د قدر وکي الله دې د عزت وکي ډېر شپ خوشامند سره د موږ کار کړای دا کوي خو اوس په حاضر وخت باندې چې کله د منیسټر سره نو منیسټري آباد نه موږ په خپل کلی چې لیدلای دا ان مشکل تر غلای دا په سن 2010 کې د موږ په کلی شیو ټیوبل کړای دا اده بار د کړهو چې الیکشن مختر روان وو کېده نو کله چې الیکشن وسلای تر نن پورې لا دای غایب دا چې کله دا بیا وټو ته ودر د دویل چې زله وټو نه مخشه دا کار تر تا کوم نو بیا کله و چې کله دای پاس لای بهر حال مشکلی کمزوري ګانې هسته دي زدا نه وای چې نسته دي چې دای مش په کلی باندې فیل هو
خو دته دا نه پکار چې کم از کم د 12 کال د ټیوبل وسو چې دا هم چالو سلا تر وسه پورې په هر کلی چې بزو په داوی سره وان چې په هر کلی چې وو تا ته ټیوبلونه وسله او په چالو سره آیا ما کلی چې ټیوبل تر وسه پورې لاندې چالو کیږي. ناظم صاحب اپنی مدد آپ ته ډیر کارونه کړی دي تاسو په عزتمندو په سکرین باندې وینو په لکونو روپۍ د لګولې دالتا مخته د ام اپنی مدد آپ ګوره وای څوک چې په ژوند د چا په کار رانیسي په مړو حساب دی چې ژوند خو نه دی ګوره کوم توقع ترنه تا باندې به هشام خان لا څوک نه را درومي نو ته یو مضبوط کاندیډیټ دالتا نو ان شاء الله چور سړی وسی دوره پورې د مخ امیدونه ان شاء الله ما خو خپل دا امید ده او دا می جذبه ده چې کله د الیکشن اراده ما وسله ما چې په وجوهات باندې وسله چې مالا کې ما د سیاست سره بالکل شوق نشته تر ډیر وجه پورې ما نه ولا تر کوم ټیمه پورې ما دخلا وکړه تر دغه ټیمه پورې ما بالکل د الیکشنانو سره او سیاست سره بالکل طبيعت نه لګید انو می دا کار کاوه خو چې خبرو لوجه نه ما دخلا وسله او چې جذبه می جوړسله چې زه د خپل قوم اوس خدمت وکم. هشام نعیم الله خان او زیشان محمد خان او سیف الله برادران که د پوره ژوندۍ چې ماته نشره ان شاء الله زبر د خپل کونسل داسې قرباني و خپل کونسل سره کوم لکه شرنګ چې موږ سیف الله برادران سره کړی دا چې ټیوبلونه را کړی دي او روډونه را کړی دي او نوکریګانې مشکل ته ځای بجای کړی دي ډېر خو نه دي کړي لکه غزنی خیل چې یو نسبت باندې ما په کلی چې نوکریګانې نه دسلی خو ما چې چور جوړي چور مې وسی اکه زل جيب کوم خپل کلیوالو غریبانو ته یا جزانو ته په پیسو باندې نوکریګانې کوم چې چور ما سره وسی اب زه ان شاء الله خپل ناظم صاحب شارټ خبره حکومت ته او د مرا سابقه منیسټر صاحب او زیشان محمد خان ته څه پیغام عوام ته څه پیغام ورکړي. زه خو اول هشام نعیم الله خان ته دا وایم چې موږ کلی ته ډیر زیات تکلیف ته چې اول په میډیا په وساتت سره زه ته دا میسج ورکوم چې ټول ټیوبلونه چالو سل کم از کم موږ د ټیوبل والے صرف یو شمسي پاته دي مهرباني دی وکړي چې دا شمسي د مشت چالو کی دا ټیوبل د مشت چالو کی موږ بګلی شو ټیوبل لا ایور وجروغي ایور وج خراب ایور نو زه ته دا ریکوست کوم چې کم از کم ټیوبل خرابیر چې کم از کم موږ بل ځای وسیله یې موږ بګلی چې دا یو سرکاري ټیوبل د بل شکر دا ټیوبل نشته بش ما د دوله وجه عزتمندو وای چې ما د راتلو لارې ته هرش پکاته کړی دي کمل مزونه د سحر په مرخاته کړی دي او دا د منم چې تا په خیال چې دوزخی به ما خو ما کارونه پښتانه کړی دي قدرمنو او دو سره تعلق نه لري د رضا الله ناظم غوندې جذبه پیدا کوي وای چې که سرکار تور نه وکړه زمړ خو نه الله پاک ته هر کونسل ته داسې ناظمان ورکوي ټول ناظمان موږ پاره عزتمندي قابل احترام دي خو چې چا سره موږ عام نه سامنے وسی نو عزتمندو دا به موږ ډېر مخ راسلی ده چې خپل مدد آپ تقریبا نیم کلای بعد دا کوم بټای نه سرخی دا سلې دا انفراستراکچر بچ د کوم کاو ما به داسې د تکتل چې دا سړای به مختر وزي ځکه چې سمالي الله پاک وایي چې چاته سو دا ورکوم هغه چې سجای اسه ارشړای به ناظم نسی جوړېدلای نو زه په میډیا وساتت باندې زیشان محمد خان صاحب یقینا دورې دی او کله خیر دی ته زمدای وسه خو د میرزار خزانات خیل ته خامخا دوره ایمیډیټلی ایمرجنسي فند ورکا ډیر لوی برباد دی کله په لتوتیا تاسو وګورو کله کومه دا دوه دا تړه چې کومه دا الله فضل کړه د ناظم صاحب کنه دا ټول کلای بیا وړو الله دې تا قدر من کی عزتمندو ان شاء الله